پښتو ادب د مطالعات چې کله کوو نو لومړی دور د پیر روښان دی، د بایزید انصاري دی، او ورپسې دور چې دی نه ته موږ زرین دور وو، ګولډن پیریډ. دا ګولډن پیریډ د پښتو د ټول پښتو ادب ته دا نوښار ورکړی دی. په نوښار کې خوشحال خان خټک د ګولډن پیریډ آغاز کړی دی او په ټول ادبي تاریخ کې دغه پیریډ په ګولډن پیریډ یادېږي. پرایوټي خو وایي هغه خو سوا پاسه 300 آثار لیکلي. ښه د هغه بچي چې دي تاسو به حیران شئ چې هغوی دیوانونه خو په خپل ځای چې هغوی د شعرونو پرېښي دي، یعنې هغوی دومره اسلامي ترجمې کړي دي. قلب السیر د عربۍ مشهور د نبي پاک د سیرت کتاب دی، هغه د هغه زوی کړی دی ګوهر خان خټک کړی دا ترجمه، هم په دې نوښار کې شوې ده. د قصیدې بردې ترجمه هغه کړې ده منظومه، هم په دې نوښار کې عبدالقادر خان خټک کړې ده. دغسې د زمونږ د رومانټیک د روماني داستانونه چې دي د عربۍ او د فارسۍ مشهور داستانونه هم په دغه ګولډن پیریډ کې د بچو ترجمه کړي دي. یوسف زلیخا ترجمه شوې ده، مهر مشتری ترجمه شوې ده، خسرو شیرین ترجمه شوې ده. او چې یو وایم نو د مازدیګر وخت به داخل شي، د ما گزارش دا دی خو که په پورې نوښار ته موږ ګورو، عبدالله استاد په ټول پښتو ادب کې د عبدالله استاد د درجې د نعتګو شاعر نشته. دا منلې خبره ده. په پورې نوښار کې د مولا نعمت الله په شان لوی داستانګو نشته دی. په پښتو ادب کې دومره داستانونه چا نه دي لیکلي څومره چې په دې نوښار کې، په دې پورې نوښار کې مولا نعمت الله لیکلي دي. ما دا عرض کولو زمونږ د ولسي ادب چې کوم دی نو د دې مقبول صنف خو ټپه ده، خو ټپې پسې په دویم نمبر سیس چاربیته ده. دا د دې پښتو خپل صنف دی، د چاربیت خپل آهنګ وي، خپل چستی وي، خپل دغې. په دې ټوله پښتونخوا کې د چاربیت 3 غټ مرکزونه دي. یو په هزاره کې د ټولو نه زیاته چاربیت لیکلې شوې ده، یو په صوابع کې د ټولو نه زیاته، او یو غټ مرکز دا نوښار دی. نو دا د ټولې پښتونخوا په هغه 3 مرکزونو کې دا نوښار هم شامل دی چې دلته د پښتو لومړی ادبي جرګه په 1933 کې دا خلیل صاحب په امفل کړی دی، هغه په دې نوښار کې جوړه شوې. زموږ د ټولو نه لوی او ولسي ادبي جرګه او مشهوره ولسي ادبي جرګه د ټولو نه مشهوره جرګه ده. هغه په پېښور کې په کې لوی خلک خدا د هغې نه مخکې جوړه شوې ده، هغې کې لوی لوی ادیبان او علمي شخصیتونه. یو بله خبره او اختصار سره تکومه چې دا شاید چې د ډیرو خلکو علم کې نه وي، شاعر مشرق علامه اقبال د هغه 9 تصانیف په دې نوښار کې ترجمه شوي دي. پای کې 6 منظوم دي: ضرب کلیم، زبور عجم، مثنوی پس چې باید کرد. دا یو سړي سید تقویم الحق کاکا خیل ترجمه کړي دي. اسرار خودی، رموز بی خودی، دا یو سړي سمندر خان سمندر ترجمه کړي دي. او بل دلچسپ خبره ده، تا ټولو نه کوم د راحت زاخیلی صاحب دلته کې چا ذکر وکړو، دا خو د ټولو نه زوړ صحافي هم دی د دې نوښار، خو د هغه کریډټ دا دی چې د پښتو لومړي ناول نګار هم دی او د پښتو لومړي شارټ سټوري په دې نوښار کې لیکل شوې ده په 1917 کې هم هغه لیکلې ده، کونډ جینۍ. خو زه تاسو ته د هغې یو بل جهت ښیم، او بل جهت دا دی چې کله شاعر مشرق علامه اقبال شکوه ولیکله نو په نوښار کې واحد دا ناس سړی و چې په هغه وخت او د هغه په ژوند په منظومه ترجمه وکړه په پښتو کې او چاپې هغه ته پښتون اقبال به بیا خلکو وي. او چې جواب شکوه ولیکلی شوه نو جواب شکوه منظومه ترجمه که او چاپې که، او چې بیا ټول بانګ درا چاپ شو او په بانګ درا کې بیا عمده شکوه جواب شکوه هم شامل، نو ټول بانګ درا ترجمه که. د اقبال خطبات د پاکستان کې څه د پاسه او یا ژبې ویلی شي او یا وړې لویې ټولې سره د شمالي علاقه جات او دا ټوله قصه په دې کې د اقبال خطبات په یوې ژبه کې نه ترجمه شوي، ریجنل لینګویجز خبره کومه. دا په پبو کې د پروفیسر اقبال ابرار د دې نوښار چې دی هغه ترجمه کړي. نو ما عرض دا کولو خبره اوږدېږي، ډېرې خبرې دي چې ته وخت چې بیا وي بیا به یې کوو، خو به هر حال د دې نوښار د علمي
او ادبي ورثې ته چې تاسو زمونږ کومه توجه حافظ صاحب او تفهیم الرحمن صاحب تاسو وګرځوله دا ډیره اهمه ده. صرف خبره کول نه هغه عملي کول هم پکار دي. نو زما توقع ده چې تاسو به د دیوان غالب ترجمه دلته شوې ده پاکوړي کې شوې ده. لکه زه تاسو ته چې وایم نو وخت زیاتیږي او تاسو تنګیږئ هم تقریبا ډېر وخت شروع دی. نو زه بیا یو ځل ستاسو ته مبارکي در کوم او دا بالکل تاسو د بنیاد خښته کېښوه ورپسې د ډاکټر صاحب کتاب هم راغو او دغسې زه وایم چې الله تعالی نورو لیکوالو له هم دا توفیق ورکړي چې دغسې د نوښار د علمي او ادبي ورثې او د تهذیبي ورثې دغسې په تحریر کې راولي او د موږ ته وړاندې کړي او موږ یې ولولو دا نوې نسل ته خبر شي. ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه. د پریس کلب هم ډېره زیاته مننه چې دا علمي تقریب دلته برپا کړو. لکه دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او زما د پخوا نه دا خواهش چې په نوښار پریس کلب کې دی دغسې علمي او تقریبات برپا کیږي چې دا یو علمي د صحافت سره یو علمي او ادبي مرکز هم وګرځي. نو موږ به په دې خوشحالي او خلکو ته به فایده. ډېره مننه.